بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه حصه اول 35 نمبر سبق ته 15 نمبر او الدرس السابع اوم نمبر درس شروع دی. په اوم نمبر درس کې دا زموږ تمرین شروع دی. دینه مخکې یو د تمرین سوال مونږه 1 نمبر حل کو، اوس دویم نمبر حل لا کړی و، په پښتو کې ترجمه وکړي. په کتاب کې خو لیکلي وي په اردو کې ترجمه وکړي، خو بهرحال زما خپل کوشش دا دی چې زه د اردو په ځای باندې ټوله پښتو استعمال کړم، نو په پښتو کې ترجمه وکړي. نو موږ له اول د عربی جملې راکړي، د دې به موږ په پښتو کې ترجمه کوو. بیا دې خو د عربی جملې راکړي، دې خو به په پښتو کې ترجمه کوو. نو موږ له په عربی کې جمله راکړي دا وای هذه طالبه، چې طالب وي الک وي الک، نو هغه په عربی هاذا طالبون، او چې کله طالب وي نو هذه طالبه به، چې الک وي نو هاذا به استعمال، او چې جنۍ وي نو هذه به استعمال. نو دا جنۍ طالب علم ده، نو دې لپاره موږ هذه استعمالو. هذه طالبه دا طالبه ده، هذه طالبه دا طالبه ده. اسمها اسم نوم ته وي، او ها د دې یعنی د دې نوم د دې طالب نوم، اسمها د دې نوم سعیده، سعیده ده، د دې نوم سعیده ده. اسمها د دې نوم سعیده، سعیده ده. اسمها د دې نوم سعیده، سعیده ده. اسمها د دې نوم سعیده، سعیده ده. هذا کتابها، هذا معنا ده دا، او دا کتاب مذکر دی، نو ځکه موږ هذا راوړو، هذا اسم اشاره راوړه. نو هذا کتاب دا کتاب دی، او ها د هغې یعنی دا دغه ښځې کتاب دی. هذا کتابها دا د هغې کتاب دی. هذا کتابها دا د هغې طالبي کتاب دی. هذا کتابها دا د هغې کتاب دی. هذا قلم، هذا قلم معنا دا قلم دی، قلم مذکر دی، نو هغې لپاره به هذا استعمال. هذا قلم دا قلم دی. هذا قلمها دا د هغې قلم دی. هذا قلمها دا د هغې قلم دی. هذه اوس وګورئ ګړۍ چې ده ګړۍ هغې ته ساعتون وایي، ساعه، ساعه په عربۍ کې ګړۍ ته ساعه وایي، نو هغه مؤنث ده، نو د مؤنث لپاره به هذه اسم اشاره استعمالوي. هذه ساعتون دا ګړۍ ده، هذه ساعتون دا ګړۍ ده. هذه ساعتها دا د هغې ګړۍ ده، دا د هغې ګړۍ ده. هذه ساعتها دا د هغې ګړۍ ده. هذا بیت، بیت کور ته وایي، دا مذکر دی. هذا د مذکر لپاره هذا استعمالېږي. هذا بیت دا کور دی. هذا بیتون دا کور دی. هذا بیتها دا د هغې کور دی، دا د هغې کور دی. هذا بیتها دا د هغې کور دی. وتلك مدرستها، وتلك او هاغه، تلك د لرې مؤنث لپاره استعمالېږي. مدرستون، تلك مدرستون هاغه مدرسه ده، هاغه سکول دی. مدرسه سکول ته وایي، مدرسې ته وایي. دینی درسګاه ته دغه وایي مدرسه وایي په عربۍ کې، او دنیوي درسګاه ته په عربۍ کې مدرسه وایي. وتلك او هاغه، وتلك او هاغه مدرستون مدرسه ده. مدرستها د هغې مدرسه ده. وتلك مدرستها او هاغه د هغې سکول دی، او هاغه د هغې مدرسه ده، هاغه د هغې سکول دی. وتلك مدرستها او هاغه د هغې سکول دی. هذه ام چې ام مور ته وایي، او مور مؤنث ده، نو هغې لپاره به هذه راوړي. هذه دا مور ده، هذه دا مور ده. هذه امها دا د هغې مور ده. هذه امها دا د هغې مور ده، مور ده. وذاک او هغه، ګورئ د مذکر لپاره چې نږدې وي نو هذا، چې لږ لرې شي نو ذاک، او چې ډېر لرې شي نو ذالک به وایي. نو اوس لږ درمیاني فاصله کې لرې دی، درمیاني فاصله کې لرې دی، نو هغې لپاره ذاک، ذاک استعمال کوي. وذاک او هغه، وذاک او هغه. ابون، ابون پلار ته وایي، پلار دی. ابوها د هغې پلار دی. وذاک ابوها او هغه د هغې پلار دی. وذاک ابوها او هغه د هغې پلار دی. اوس وایي هذه اختن، اختن په عربۍ کې خور ته وایي، نو خور مؤنث ده، نو هغې لپاره به هذه اسم اشاره راوړي. هذه اختن دا خور ده. هذه اختن دا خور ده. هذه اختها دا د هغې خور ده. هذه اختها دا د هغې خور ده. وهذا اخن، اخن رور ته وایي، اخ رور ته وایي، او د رور مذکر دی، هغه لپاره به هذا راوړي. خور مؤنث ده نو هذه، او رور مذکر دی نو هذا. نو هذا اخن دا رور دی. هذا اخوها دا د هغې رور دی. هذا اخوها دا د هغې رور دی. هذا اخوها دا د هغې رور دی. نو دا موږ سره 2 نمبر سوال حل شو. اوس موږ له 3 نمبر سوال راکړی دی، وایي د پښتو نه عربي جوړه کوي، لکه مطلب دا دی جوړه کوي.
دلته کې موږ د کتاب کې راکړي وي دا اردو نه عربي جوړه کوي د اردو نه عربي جوړه کوي خو زه بالکل اردو الفاظ دلته نه استعمالوم ځکه زموږ بعض طالب علمان هغه په اردو باندې نه پوهېږي په پښتو د هغې دپاره لازمي ده چې موږ دا چې کوم د اردو کتاب کې په اردو لیکل دي هغه هم ورته په پښتو کې راړولي دي نو درېیم نمبر سوال کې وایي د پښتو نه عربي جوړه کوي د پښتو نه عربي جوړه کوي د پښتو نه عربي جوړه کوي نو اول به موږ له په پښتو کې جملې راکړي وي وایي تاسو د دې عربي جوړه کوي نو پښتو جملې دا دي د پښتو دلته ورته زه لیکم د پښتو جملې عربي جملې ټیک شوه نو وایي دا زما رور دی دا زما رور دی نو رور مذکر دی نو هغه لپاره به هذا استعمالوي هذا اخون دا رور دی هذا اخون دا رور دی هذا اخي دا زما رور دی هذا اخوک دا ستا رور دی هذا اخي هذا اخوه دا د هغه رور دی هذا اخوها دا د هغې رور دی نو اوس دا زما رور دی نو زما لپاره به یا ضمیر استعمالیږي دې خوا دې ته یا ته وګورئ دا یا ضمیر چې دی دا یا ضمیر چې دا کله استعمالوي د دې معنا ده زما په اردو کې وایي زما او په پښتو کې وایي زما او په اردو کې وایي میرا یا میرے یا میری ٹھیک شو دا درې واړه استعمالېږي دې چې کوم د موقع محل چې کوم استعمالېږي نو وایي دا زما رور دی هذا دا اخي زما رور دی اخون رور ته وایي هذا اخون دا رور دی هذا اخي دا زما رور دی هذا اخي دا زما رور دی هغه طالب علم دی یعنی زما هغه رور طالب علم دی نو هغه اوس غایب دی نو هغه طالب علم دی نو ذاک هغه لږ فاصله کې دی نو هغه لپاره ذاک استعمال کړه ذاک طالب هغه طالب دی طالب علم دی ذاک طالب هغه طالب علم دی ذاک طالب هغه طالب علم دی ستارور چرته دی نو چرته معنا ده اینا عربي کې چرته ته اینا وایي اینا اخوک ستارور اخوک زمارور اخي زمارور نو هغه لپاره به اخي وي او ستارور نو اخوک که سړي ته وایي چې ستارور نو اخوک به وي که ښځې ته وایي ستارور نو اخوکي به وي ٹھیک شو نو ستارور چرته دی اینا اخوک ستارور چرته دی اینا اخوک نو دا هغه وایي اینا اخوک ستارور چرته دی ٹھیک شو بیا وایي دې خوا بله جملې راکړې ده د هغه کمره چرته ده اینا غرفته غرفه چې دی کمرې ته وایي او چې ها ضمیر ورسره ولګي نو طالب دپاره استعمالېږي چې اینا غرفته د هغه کمره چرته ده دی پښتو جمله راکړې ده په عربۍ کې به ورته وایي اینا غرفته بیا وایي ستا سکول چرته دی اینا مدرستک ستا سکول چرته دی اینا مدرستک ستا سکول چرته دی او دا وایي دا زما ملګری دی هذا زمیل ملګري ته وایي دا ملګری دی هذا زمیلی دا زما ملګری دی هذا زمیلی دا زما ملګری دی ستا استاد څوک دی نو څوک دی لپاره من راځي من استاذک ستا استاد څوک دی ستا استاد څوک دی نو دا بیا وایي دلته کې مخکې وایي دا د هغه کاپي ده هذه کراسه دا کراسه المؤنث دی نو دې لپاره موږ ځکه هذه راوړو وایي هذه هذه کراسه دا کاپي ده هذه کراسته دا د هغه سړي کاپي ده هذه کراسته دا د هغه کاپي ده او هذه کراسته دا د هغې کاپي ده هغه سړي ته وایي او هغې دا ښځې ته وایي نو هذه کراسته دا د هغه کاپي ده اوس وایي د هغه کور چرته دی اینا بیتون کور چرته دی اینا بیته دا هغه سړي کور چرته دی یا د هغه کور چرته دی اینا بیته د هغه کور چرته دی او چې تپوس کې چې د هغې ښځې ته کور چرته دی نو بیا به وایي اینا بیتها د هغې کور چرته دی اوس دلته سړی دی نو ته وایي اینا بیته د هغه کور چرته دی اوس وایي دا د هغه کتاب دی هذا کتابون دا کتاب دی هذا کتابه دا د هغه سړي کتاب دی او چې وایي د ښځې کتاب دی نو هذا کتابها د سړي لپاره کتابه دی او د مؤنث لپاره ښځې لپاره کتابها راځي نو هذا کتابه دا د هغه کتاب دی نو دا موږ له د اردو د پښتو دغه راکړې جملې نو د دې عربي ولیکئ نو دا دې خوا چې کوم عربي ده دا د دې پښتو ده او دا دې خوا چې کوم عربي ده نو دا د دې پښتو ده
نو دا زموږ سره د نن ورځې درس او د الدرس السابع تقریبا چې دا پوره شو ختم شو ان شاء الله دینه پس په مونږ بیا اتم نمبر درس شروع کوو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.